السلام علیکم دوستان، امید ده تاسو بخیر. زمانه ننوی ویډیو دی باره کې ده چې کم ملګري په چوټۍ باندې کم ملګري چې د چا چې حروب وشي یا د چا د حج ګوتې ولګي، فنګر ولګي، نو آیا دا کم پرنټ چې دیو دلته راوباسي آیا په دې کې دې څه پته لګي که نه، او آیا دیو په کومه صحیح طریقه ده چې په هغې باندې دیو معلوم کړي چې یار آیا واپس دیو په ورک ویزه باندې سعودي عرب ته راتلی شي یا نشي راتلی. د دې دپاره ستاسو دپاره ضروري چې تاسو دا ویډیو ټولې وګورئ، او د ویډیو د کتلو نه مخکې زما تاسو ته ریکویسټ ده که تاسو زما په یوټیوب چینل باندې نوي یئ نو یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د حوصله افزۍ دپاره همیشه دپاره لایک کوئ، او که فیسبوک پیج باندې ګورئ نو فیسبوک پیج ورسره هم لایک کړئ. اصل کې مسله دا ده که نه دوستانو چې د مارچ نه مخکې چې کم نظام نو په هغې کې دا و چې کم خلک د چا به چې حروب وشو نو په هغې کې مختلف نوعیت به و. اوس خو چې کرایم خدا نه خسته که چا دلته څه کیس وکړو، څه جګړه یا بل څه، خو د همیشه دپاره بلیک لیسټ دی، خو نشي راتلی. مخکې به دا و چې چا به د چا به یعنې صرف متغیب عن العمل به حروب به، نو د هغو دپاره دا و چې یاره هغه باید د 3 کالو نه واله د 15 کالو پورې به لکه هغو به واپس په ورک ویزه باندې راتلی شو. د مارچ نه پس چې کوم دا د کانټریکټ والا سیستم راغلی نو دا قصې نو دیو کې جوازات نه ما په خپله مې یو ځل تپوس کړی په ټویټر باندې، هغو مال دا جواب راکړی چې څوک د چا هم حروبي او د ترحیل په ترو باندې هغو لاړ شي، ټیک شو که نه، نو هغو په ورک ویزه باندې سعودي عرب ته نشي راتلی الا لغرض الحج والعمر. دا هغو لیکلي چې یاره د حج او د عمرې په غرض باندې راتلی شي، لیکن هغو په ورک ویزه باندې نشي راتلی. لکه دا ته زه قانوني خبره کوم، ټیک شو جي. اوس د حج ګوتې د چا نه ولګېدي نو هغه دی وایي چې یاره کله دی وایي چې نشي راتلی، او کله دا وایي چې یاره 10 کالو پورې دیو نشي راتلی. ټیک شو دوستانو، اوس په دې ځای کې دا خبره کوو دوستانو چې تاسو به پرنټ د دې اوریجنل پرنټ په کوم ځای نه تاسو رایستی شئ چې هلته د دې پته ولګي. ګورئ ورونو، کم پرنټ چې د ایرپورټ د نه راوځي که نه، د ایرپورټ والا نه، ایرپورټ امیګریشن والا نه چې کم پرنټ راوځي هغه ګران راوځي، هغه تاسو چا سره خبره وکړه چې دله راوباسي نو هغې کې به کمپلیټلی پته ولګي چې یاره آیا واپس راتلی شي یا نشي راتلی. دا خو یو خبره شه دوستانو، لکه یو خو دا طریقه شه په دې باندې تاسو معلومولی شئ. دویمه طریقه دا ده دوستانو چې تاسو خیر ده که د چا حروب یو هغه وایي چې یاره نه زه خامخا زه اپلای کوم، نو د ویزې دپاره اپلای وکئ، ځکه چې د جوازاتو نه یو ملګري ورته میل کړی چې یاره زه واپس راتلی شم که نه زما حروبو، نو هغه ورته ویلي چې که ته آوټ آف کنټري نو ته داسې کار وکړه چې هلته چې کوم د سعودي عرب سفارتخانه ده نو هلته د سفارتخانې نه ته معلومات وکړه، هغو ته لاړ شه، ټایم ترې واخله، یا د ایجنټ په ترو خو په څه طریقه باندې هغو نه معلومات وکړه، هغو ستا بهتر رهنمایي کولی شي. یو خو دغه طریقه دوستانو، که دا هم تاسو دپاره ګرانه وي نو دا طریقه به زه وایم چې اساني تاسو د ایجنټ په ترو باندې د خپل اقامې پاسپورټ نمبر ورله ورکئ، هغه هم ستاسو دپاره معلومات کولی شي. یا د ویزې دپاره اپلای وکئ، که ستاسو انشاءالله د خیر سره که ستاسو ویزه ولګېده نو انشاءالله د الله په فضل و کرم او د الله په فضل او په احسان سره انشاءالله تاسو واپس بیا راتلی شئ که ویزه مو ولګېده. اما که څوک بلیک لیسټ شوی او د هغوی نو ماته یو ملګري میسج کړی د نن نه تقریبا یو 2 میاشتې مخکې، هغه ته ما ښه ومویل چې هلکه په عمره باندې مه راځه عمرې له راتلو نو مدینې منورې ته چې کله راورسېدو نو مدینې منورې د ایرپورټ نه هغه واپس کو. نو زما تاسو ته دغه ریکویسټ دی دوستانو چې که تاسو خپلې پیسې به هم تاسو ځای کې بلیک لیسټ والا نشي راتلی نو دغه د ویزې دپاره یا اپلای وکئ یا د سفارتخانې سره په څه طریقه باندې کانټیکټ وکئ، انشاءالله ویزه ستاسو ولګېده نو انشاءالله الرحمن تاسو بیا واپس راتلی شئ. الله رب العالمین د زموږ ستاسو د ټولو مسافرو حامي و ناصر شي، او الله پاک د زموږ ستاسو ټول مسایل او مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمة الله.